پخوا به د جائز او ناجائز اختیار د خدای او د رسول په لاس کې او اوس د جائز او ناجائز اختیار چې د تانیدار او د تانه په لاس کې کدالا کې تانه ویلې چې د ماروا بس بیا غډاوا او کوي چې ناروا ده نشي غډول یو حرامي ما سره د ډي سي په دفتر کې ناس ما ته وای چې دې د شپارس مې وکړه مال چې څه شپارس ته وکم وې ضرور واده مې دی چې د ډیسکو اجازه تراکو اوس پیمان کله پېږم چې ډیسکو ستاوي نو ما دې سي ته وای چې دا ډیسکو وات نوڈی سی شریف سڑے ہو ماں تو وہی چیز آپ جانتے ہیں ڈسکو کس چیز کو کہتے ہیں مان مجھے تو پتہ نہیں ہے ڈسکو کچھ شاید لائسنس میسنس ہوگا یا کچھ بنا وہی چیز نہیں اس کی بائی کی شادی ہے ڈسکو ڈانس ہے ڈانس اور خاص قسم کا ڈانس ہے انا للہ یار ڈی سی په مخ کې مې په دې ځای په سکو والو هغه سړی و د ذلیل بچی نو مال ما ته څنګه وای چې سپارس مې وکړه ډیسکو اجازه راته دا استعمال شو نو عزیزانو هغه کم دم توب او کنجر توب دی چې هغه په دې ملک لا پاتې دی بیا دالکان وی سی آر کور ته یو سی او 10 روپۍ ټیکټ په ولګي نو ټول شپدا لوندان کور ته دوزی او 300 روپۍ په باندې پیدا کی او تر ساره پوری وی سی آر دی دا ستاد ملک حکومت ته بیا په ملک کې دی وزیرانو ګورا افتخار گیلانی سید افتخار گیلانی په قومي اسمبلی کې یو بل پیش کړي چې دا حدود چې دي لاس غسول د غلنا او زناکار سنگسارول او دا ظلم دی دا ختمول پکار تاسو خیال راغی نن هغه سره چې په کوټ کې قوم پلتو والو او فیل کړو چونکی پیپل پارٹی سره تعلق ساتلو دوی راوستو او سینیټر کو او په مرکز کې وزیر جوړ عوامي حکومت دی ته وي عوامي حکومت خودی ته وي چې قوم سوک رد هغه سړی له په ملک کې ځای نه ور ٹھیک ده قوم په پنجاب کې ټیکا خان رد کړو ووټ ولا ور نکړو منبر نکړو چې قوم ټیکا خان رد کړو دوی راوستو د ټول پنجاب گورنر ولله دیتا عوامی حکومت عوامی حکومت ہمارا عزم غربت کا خاتم الحمدللہ ډېر خوشاله چې د چینو په ځای در باندې یوریا سکلي ډېر خوشاله پرونو تورې چای 10 روپۍ کیلو ګرام خدایا پاکه نورې ګرام چینی په 14 روپۍ کیلو شو ډېر شکر مونږ سکار مونږ مليان ستا چې کور وانیږي زما به کور آبادی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تا کرا چی مڑے اوشی زما کوالنگش نصیب پتنوس سلویخت رضی زما کور تا پتنوس راضی اچار و چٹنیانے و خغوڑا ترکاری پا سلویخت مورز آلو خیم ورکر ورو لے گی رسول استاز کرا
بیا په څلوېښتۍ کې یو ښه مزیداره جوړم راته وکړې، ګمنځم ورسره یي، مسواکم ورسره یي، ٹھیک ده جی، عطر و شیشم ورسره یي چې مړی بیا په ځان پرش وهي. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز. مونږ څه کار دی؟ مونږ خو نه د چینو په ګرانۍ پوهېږو نه د وړو. مونږ له خدای وړم راکوي، او چینی به م راکوي، او چای به م راکوي، او سبزي به م راکوي، او ټیپر به م راکوي، او غوښه به م راکوي. دا م ایمان دی. جاړو تاسو دپاره جاړو. بله ورځ پولیس والا رانه تپوس وکړو، ویل دا جلوس د څه دی؟ مال ستاسو غم دی. دا ټولې محکمې په پاکستان کې تر سپېږمو شوې، یو دا پولیس دی چې د خدای سپېره پاتې. دوی ته مې ویلي دي چې وخت راغی زه به تاسو نه د قطر پولیس جوړوم. د قطر پولیس، د قطر آئی جی پولیس ما ته چای کړی وی، ما نه تپوس کوي چې کم مشاهرتن فی بلادکم للشرطی، کم مشاهره ستاسو په وطن کې د سپۍ څومره تنخواه ده؟ ما ورته ویل 300 300. ما ته وی الله اکبر 300 ما يفعل ب300 300 په 300 څه کوي؟ مال بویي یې واقعا زما رسته ولاړ دي تپوس ته وکړي، حالانکه زه دوی نه یریږم شرمېږم نه، خدای دپاره خبره. ټولې محکمې PWD وګوره مړې میخي، وهپ بډا وګوره مړې میخي دي، خوندونه یې مات کړي. او ورسیران وګوره، دا ورسیر د یونیورسټۍ د بنگلې سره څه کار دی؟ او ورسیرانو په یونیورسټۍ کې بنگلې جوړې کړي دي که نه دي؟ او ورسیران سپروایزرانو موټرې ساتلي، د دوی د بنگلو سره څه کار؟ ما هغه تپوس وکړو آی جي پولیس نه چې کم مشاهرتن هنا دلته څومره تنخواه ده د شرطي؟ ما ته وایي 4000 4,000 درهمه د سپۍ تنخواه ده. 4,000 درهمه، 4,000 درهمونه پاکستانی 15,000 روپۍ دي. نو چې زه سپۍ له 15,000 تنخواه ورکوم، دی به په دې چوک کې بیا مانه د قانون خلاف ورزي وکړي چې په ټکي ته سر پرې کوم که نه؟ اوس خو غریبان وږي دي، تږي دي، که څه غلطۍ کوي د بدې ورځې. مونږ ملیان که ستاسو د مړو پسخوردي خورو د بدې ورځې خورو. بعضې ملیانو له خو 100 لکه ورکوي او بعضو له 2 نه ورکوي. وته په دغه سترګو ړانده شئ چې دا په کومو ګورئ، و حکومته په غبرګو ړوند شي. یو ملا له چې ته 100 لکه او 10 لکه او 15 لکه ورکې، په غبرګو ړوند شي، په دې 10,000 اوږې مړي، په غبرګو ړوند شي. زه به دا خپل ایمان چا ته ورکوم؟ ووایم درته یو خبره اوس، ژوندي دي په کرک کې الیکشنو، په کرک یو مولا ولاړو، اوس د قومي اسمبلی ممبر دی، شهید احمد نومې دی، پیژنئ؟ ډېر بزرګ دی، اعلی پیرم دی، خلک پې لاسنیوي کوي. ته خدایم سټو
دلته بعضی پیران او مليان چې دي د تبلیغ والا او خلاف تبلیغ والا نه د دې خلاف دی پیر نه دا تاسو که چې تا په دې وړي کې واسکټ ولې اغوسته مونږ خو یو کمیس می شوټینګوله غرکیګو د ګرمای نه تا په دې وړي کې پیر صاحب یو خو سره باندې یو دې دا واسکټ ولې اغوسته او بیا دې دا لپټه ولې پسا راکا صادر نه نه دا داس په غونډه کان پټای نه وتا سره پورا ډایګرامونه جوړو ردم هم چرته ماشاءالله بس دا د څه چل خو د رومبای شپې ناوي کړی کنه الکه سړی چرته مخ پټای ها تو ایمان وای چرا شي که ایمان در کی را میدان تشي دا د علم خبرې دي را میدان تشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحاباو کې ناس ته وګورو داغه صادر به وګورو داغه جامع به وګورو داغه په مجلس کې ناس ته وګورو اب په مجلس کې داسې ناس تو چې د بار نه بسړی راغې هغه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کم یو نعره تکبیر شان رسالت دومره عام بناستو عام لباس یو شان صادر یو شان خوراک به څنګه کول خوراک اس خو حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے ڈونگے وچ کچلے حضرت رحمت اللہ علیہ دی اصول چیلی پیدا کری کنا من سره مالتا دی حضرت رحمت اللہ علیہ اسی ڈونگے وچ کچلے حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے ڈونگے وچ کچلے تے سانے کھوتی نہیں آتنا ہے اسی نہ کھاتی اسی کیا کرتی واورا د جناب محمد رسول اللہ د جناب محمد رسول اللہ طول وائی صلی اللہ علیہ وسلم د جناب رسول اللہ یو تالے دمرو یو پلیٹ دمرو چاغد لرگی جوڑو او دمرا لویو چه سلورو کسو بوچتولو دمرا لوی حضرت دا دمرا لوی تالے ولی وی صحابو دمرا لوی تالے دید پارا چه اسے نمونگ نچرتا غلام یوازی پر اٹھائی پاتی نشی چرتا دا ثابتا ندا چه سردار کونین د غلام نه بغیر روټي خړلې یو ورځ د خالص غنمو اوړ لګیا د بیبي عائشہ غږی د خالص غنمو اوړ لګیا د غږی او جاری پلار راغې صدیق اکبر ایو شیء یبکیک بچیت شہد جڑئی وے بابا جانا جاڑم پدی چنند خالص غنم اوڑا غگما کاش کی چزما پلار نن جوندے کاش کی چزما خاون جناب محمد رسول اللہ نن جوندے او د دې خالص غنم روټه خړلې ورته بچیا ولې و بابا جان زمانہ کال د پکور کی شوی دور بشو نخل تو خدای قسم د خالص غنم روټه چر خړلې نو نن تبلیغ والا آغا خلق دے
چې ورشه په روس کې وګوره چې څوک خبره نشي کولی راشي چې درته وښیم چې تبلیغ والاو څومره روسیان مسلمانان کړي راشي په چین کې پروسه کال د چین یو وفد راغلی و هغه یو پکې مولانا و ما ته وایي چې یا شیخ فاذهب معي الى السوق فاذهب معي عربي پوهیږئ عربي زده کوي هلته یو چک چا وختي راکوي یو ملا دی دلته هغه وایي چې دا څلور سنت د جمعې نه مخکې نشته معلومات یې راولي عربي کې به سره باس وکړو که عربي والا ورتله خو سنت نشته او که نه ورتله د دې مرۍ نه یې ونیسئ او چتوئ یې چتوئ یې چتوئ یې چې بیخ بنیاد والا وباسي چې سنت شته که نشته والله که دې پرېږدي اوس ملک ټول بس برابر شه چې خبره سنتو ته پاتې وه ته کور دې وران شه چې کور دې وران یو داسې شوشه به پرېږدي دا ټول د حکومت ناهلتوب که جابر او ټیټ حکومتي په ملک باندې ته وګوره چې د مسلک حنفینا بله خبره زمانه څوک خبره اوکې خبره مخې سره دې د جبې نه ځوړم دلته خو ازادي ده که اوس چا په دې قصهخانه کې आवाज وکړي چې مې خدا وای چې تر دې کابلې ګیټه پورې دي 2000 بندگان به پیدا شي دا څه کنه که اوس چا आवाज وکړي چې مې پیغمبره که چا आवाज وکړي چې شاموس قلندر چمټا ور سره دې اوس پر تاسو څه وایي سچا فیده پونچو ہے کہ اکھیاں لال اگر اکھیاں پہ چرسو لال شی دے وی پونچو ہے زمون بالا مانے کی والک دے لیوانے گوندے دے نو یولو افسر دے اگر اغلے اگر چاری وانی توکتو ویلدام ڈک دے مالاو دا غلو ڈک دے نور خود دے گزریشتا ویلدام ڈک دے تاسو خیال را دی عظیم قهر نن قوم اختد کوم سړی چې تا تلاش نیولې او تا نه غواړي تا په حق کې داغه خبره خدای نه مانی ستا په پیسو چې څوک تا ته دعا وکړي هغه دعا ستا په حق کې نه قبلي ته خبره پوهېږئ تو پیسو چې درته دعا وکړي دعا قبلی دعا کیوں قبلی گی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چکم درد زی اگا اثر لے